داسې سړی الله تعالی کله هم مغفرت نه کوي چې د هغه په زړه کې نفرت وي، د هغه په زړه کې د انتقام جذبه وي، د هغه په زړه کې د حسد اور بلېږي. د داسې سړی کله هم الله تعالی مغفرت نه کوي. نو چې کله د رمضان مبارک میاشت راځي، نو په داسې وخت کې مونږ تاسو ته پکار ده چې مونږ تاسو خپل زړه پاک کړو، مونږ تاسو خپل زړه صفا کړو، د زړه نه هر قسم ګناه وباسو. ځنې ګناه داسې ده چې هغه ظاهري ګناه ده او ځنې باطني ګناه ده. دا حسد، نفرت، دا داسې ګناهونه دي چې دا په ظاهره باندې سړی ته په نظر نه راځي، دغه تعلق د زړه سره ده. نو پکار ده چې مونږ تاسو خپل زړه د داسې ګناهونو صفا کړو. صحابه کرامو به نبی علیه الصلوة والسلام نه دا پوښتنه وکړه چې د زړه د صفا کولو نه څه مراد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ورته وفرمایه چې د زړه د صفا کولو نه هغه زړه مراد ده چې د هغه په زړه کې نه ګناه وي او نه بغاوت وي، نه حسد وي او نه کینه وي. دا څلور شیان داسې دي چې کوم سړی په زړه کې نه ګناه وي او نه بغاوت وي، نه حسد وي او نه کینه وي، دغه سړی زړه صفا ده. نو چې کله هم د رمضان مبارک میاشت راشي، مونږ تاسو ته پکار ده چې مونږ زړه بالکل صفا کړو، مونږ د زړه نه ګناهونه ختم کړو، مونږ په زړه کې د چا د انتقام جذبه نه وساتو، بغاوت نه وساتو، مونږ د زړه نه حسد لرې کړو، مونږ د زړه نه کینه لرې کړو. بیا به مونږ په صحیح طریقه باندې د دغه روژې قدر وپېژنو، دغه روژې انوارات، ثمرات او برکات بیا مونږ ته په صحیح طریقه باندې حاصلېږي. او که چېرته مونږ تاسو زړه صفا نه وي، د مونږ تاسو زړه ګنده وي، په باندې خالونه جوړ شوي وي، ټکي جوړ شوي وي، تور تور زنګ ورته لګېدلی وي، بیا به مونږ تاسو ته د دغې رمضان مبارک د میاشتې انوارات، برکات او اصل صحیح صله دا به الله تعالی مونږ تاسو ته کله هم نه راکوي.